السلام علیکم عزتمنو د قیامت علامې اگر تخپل خزي استاد سره ارانی جوړدل نفس او تختیدله خزو او خلق باندې د کونه شوی دي چې پولیسو نیولې دي پولیسو تاسو وایي دي غواړي چې دا ټول بیان تاسو واورئ دا ویډیو سره اخره پورې وګورئ معلومات او هغه ویډیو د سره شریکوم دوستانو دا واقعیا په لاهور کې مخې ته راغلی ده یا لسکلن د سکول شاګرد خپل خزي استاد سره د کوره وتختیدلی دی واقعیا د نن شل ورځې مخکې هغه وخت مخې ته راغله چې د شپږم کلاس خلک هغه استاده ورک شول د هلک مور او پلار په تانه کې درخواست جمع کړی و نظام یې په ښځې استازې باندې ولګولو چې هغه استازې زما زوی ځان سره د کوره تختولی دی د پولیسو په وینا ډېر کوششو سره پاسې دواړه نیولي دي قانون ته یې بوتلي دي چې د ښځې نه انټرویو اخیستل کېده هغه ښځې ویلې چې ما ته د یوې ښه انسان ضرورت و ځکه چې زه یوازې یم څوک کور کې زما خبره نه اوري زما خبره منلی کېږي خپل شاګرد ته دا خبره وکړه که ما سره تختې نو زه تیاره یم ویلي دي چې زه خپله استازي هم کول غواړم خپله خو نورې زده کړې کول غواړم په دې باندې خلک هم ویل چې زه جینۍ په زوره باندې نه یم بوتلی خپله خوښه باندې ورسره تللی یم اوسه پورې هم د واده په باره کې څه فیصله نه ده کړې تر اوسه پورې واده کړی دی د پولیسو ویلي دي چې د هلک او جینۍ د کورنۍ په یو بل خلاف بیانونه ورکړي یو کس یو ملامته کوي او بل کس بل ملامته کوي فیصله به عدالت او قانون کوي دوی فیصله به اوري دوی فیصله باید څنګه وشي نو که دا ډېر ښه کار نه ده شوی غلط کار شوی که جینۍ بلکل دواړه ملامته دي سیټ ته د دوی کورنۍ هم ملامت دي که چې د بچو لغت ته رسېدو سره هغوی ودونه نه کوي وخت باندې د هغوی کورونه نه آبادوي چې بیا دغه شانتې حالات پیښیږي هم چې د خلک عمر د واده نه و عمر بلکل د واده و چې یوه جینۍ په سکول کې استازي کولی شي به خامخا پخه پیغله وي حالات هغه ټیم کې خرابېږي کله چې یوه پیغله ډېر عمر په کور ناسته وي پلار هم د هغې په رشته کې او هر چاته انکار لوی لوی خبرې کوي اخر په کور پاتې کېږي دغه شانتې حالات منځته کېږي پاک دې د هر چا قسمتونه ښه کړي خو کورنۍ یې آبادولې په نصیب شه تاسو دا خبرو ته دیزې پورې د سره خامخا لایک کړئ نور ښایسته او د زړه پورې ویډیوګانو دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښانې ووهئ ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي